أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعزته وعدد كل معد لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب زمون ډېر محترم جواد ډېر عزت لایق زمونږ سرونو تاج سبحان الله که زه دا ووایم چې د هغې استالي د برکت خدای پاک مونږ ته عزت راکړی نو دا به غلطه نه وي جناب حضرت سید محمد انور شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه او زموږ ډېر محترم د دې صوبه سرحد رڼا شغله بیان عالم دین جناب مولانا محمد یونس کجرګن صاحب او زموږ ډېر محترم جانا پہچانا شخصیت حاجی غلام محمد بنور صاحب اللہ عمر کی برکات واچي ناس کو مشرون انزول السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کور د خاوند د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم چې هغې دا موقع مونږ ته راکړه چې په دې مبارک مجلس کې مونږ شمولیت وکړو او بیا غټه د سعادت خبره ده چې زما ډېره موده پس د پیر صاحب قبله سره ملاقات وشو. زما نوم په کوهاټ کې پروګرام و خو جوړ نه و هغه خپل بچی مې هلته ولېږلو او چونکې په دې کې ملاقات د صاحب مبارک کېدو نو ما چې هر رنګین دې ته به حاضرېږم صرف د دعا په نیت باندې راغلی یم. د دې په مخ کې سادات ناست دي مونږ ته څه وینا زیب هم نه راکوي. زما ورونو ته عام خلک په دې باندې نه پوهېږي دا چې د چا یو عقیدت یو نسبت یو محبت بیا هغه ته اندازه لګي چې زمونږ د پیرخانې او بیا هغه پیرخانه چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه شان مبارک چې کوم دی دا په دې دنیا کې داسې خور دی ما تعالی پاک دا سعادت راکړی چې زه هغه دربار ته تللی یم بغداد شریف ته زمونږ په وطن کې چې ما هلته لاړم او د هغه ځای او د خپل وطن دا د خلقو عقیدت او محبت مې وکتو نو زه حیران غوندې شوم. زه چې د زیارت مبارک نه بهر راووتم نو په لویو لویو قیمتي ګاډو کې به زنانه راتلې چې د هغې نه دا معلومېدې چې دا د لویو کورونو زنانه دي او د هغې عقیدت او محبت د بابا صاحب رحمت الله علیه سره دا و چې بار به کومې وریجې د مېلمنو نه توی شوي هغه به یې دانه دانه راغونډول او په کاغذونو کې په لفافو کې به اچول او تبرکان به یې د ځان سره وړل او په زیارت مبارک کې مونږ ناستو فقیر محمد حاجي صاحب نوم یې و د دیر د علاقې و حضرت صاحب ته پته ده او په دې کې یو ډېر ښایسته ځوانۍ والا سړی رالو او هغې یې احترام وکړو مونږ یې احترام وکړو او هغه جالۍ مبارکه یې د روزۍ مبارکې ښکل کا او ورسره یې وړوکی ماشوم بچی و هغه ته یې په عربۍ کې وي چې دا ښکل کا. هغه چې کله لاړو ما ته تپوس کوم حاجي صاحب دا صاحب څوک و یو خو ډېر خوبصورت او یو خو ډېر قدور و ماشاءالله او بل ډېر د محبت والا و دا جالۍ مبارکې داسې ښکل کا نو راته یې وویل چې دا د صدام حسین د تره یا د ماما د هغه په رشته دارۍ کې دی او دا وزیر د خزانې یا څه و نو د هغې خلکو د خپل هغه بابا صاحب رحمت الله علیه د دربار سره دومره مینه ده دومره عقیدت دی زمونږ په علاقې کې خو چې لږ داسې په خېټه باندې موړ شي خصوصا زمونږ په د
صوبه سرحد کې یا کې پی کې کې ټیک شو جی نو کې پیر صاحب سره تعلقي نو چې لږ داسې برابر شي نو وایي چې را پیر پکې چاره وسته بس پیر یو طرف ته کوي او د پنجاب خلکو په دې باندې وګټنه خپه کېږي ما چې هغه د پیر صاحب په دعا سره خشي او غاستانه سره نور عقیدت او محبت پیدا شي سبحان الله وای ما سره د پیر صاحب د برکت چې کوم دی الله فضل وکړي زمانو دا ستاسو مخه ته ناس دا ډېر لوی شخصیت دی ډېر لوی هستی ده زمونږ د صبر هستانی چې دي دا د هغه هستانه فیض دی او هغه هستانی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه څه فرمان دی دا فرمان دی چې ولی د زمانی په سر باندې چې زه خپل قدم مبارک کېدم نو هغه مقام ته رسېږي سبحان الله هغه ولی چې زما د قدم د پاره سر نه دی ټیټ کړی هغه کمال ته نشي رسېدی بلکې چې زما قدم یې په سر باندې ولګي نو هغه به کمال ته رسېږي سبحان الله زموږ د استانو چې تاسو څه ګورئ که د منکی شریف ده که د لواړګي ده که د ډاک پیر صاحب ده څومره استاني چې دي زموږ دا معروف په دې وطن کې او په ټوله دنیا کې نو دا د هغې استاني هغه لنګر او د هغې دعا او د هغې غفیظ دی او هغه استانه او هغه هستی چې د حضور سلام مبارک په اولاد کې را روان دي الحمدلله زه به د هغې څه ذکر وکړم خو بس موږ ته چې څه سړه روټۍ ملاویږي هغه د دې بزرګانو د دې استانو په برکت باندې ملاویږي زمانو د دې په مخ کې زیاتې خبره نه کوم زه برابر هم نه یم خو زه دا یو حدیث شریف په هر ځای کې وایم دلته به م خپلې خبرې په هغه حدیث شریف باندې ختمې کړم حضور سلام مبارک فرمایي چې د قیامت په سخته ورځ به زما په خوا کې هغه څوک ولاړي چې چا په دنیا کې په ما باندې ډېر درود شریف ویلی په مینه سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بالعدد كل معلم لك نو مهرباني وکړئ چې دا څومره نوجوانان دلته ناست دي بچي دلته ناست دي مشران دلته ناست دي د دې مبارک مجلس هغه لوبې لوباب چې دی هغه دا دی چې خپلې ژبې د حضور سلام په درود باندې معطر کوي او چې اسم نیلی او سلسله درود شریف دا به مونږ خامخا انشاءالله وایو دا پیغام کور ته یو صحیح دا پیغام زنانو ته بچو ته ورکوي چې تاسو درود شریف شروع کړئ زه ستاسو د خوشحالۍ لپاره یو خبر وکړم په دې خوا کې د پېښور سره ولاکله بلاګوري ورته وایي په هغه کې یو څو کاله مخکې مونږ یو ترتیب د درود شریف شروع کړی او هغه خلکو ذمهواري واخیسته او باقاعده د هغې دپاره خلکو ملاګانې وتړلې او هغې درود شریف شروع کړو هغه یې په لیکلو کې راوسته زنانه چې په کور کوي ځان سره لیکي هلکان چې وایي ځان سره لیکي مشران چې وایي ځان سره لیکي نو مونږ هغه سلسله د لیکلو شروع کړې وه او تاسو به خوشحال شئ په دې خبره باندې چې سږکال الحمدلله هغې هغه د درود شریف هغه تعداد اتنیمو عربو نه واورولو اتنیمو عربو نه واورولو یو لویه د سعادت خبره ده زما خیال دی که زه هم چې حضرت صاحب هم ګونډلي ځل دا د خوشخبرۍ خبره اورېدلې نو د دې دا مطلب نه دی چې ګینې درود شریف څوک ووایي او هغه چا په لیکلو کې رانوستو یاد وساتئ چې درود شریف یو داسې عبادت دی چې که دا څوک د ریا په خیال مو وایي خدای ورته اجر ورکوي او درود شریف به ته یو ځل ووایې او د خپل رب سره د خپل محبوب دومره محبت دی او دومره مقام دی چې تا یو ځل درود ویلی او الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه به په تا باندې 10 رحمتونه نازل کړم او زه به ستا 10 ګناهونه معاف کړم او زه به ستا 10 درجې اوچتې کړم او بله واورئ مونږ چې د دې ځای نه درود شریف وایو نو درود شریف ما ویلی دی او چې کله مدني جانان ته پیش کېږي نو وایي فلانی د فلاني زوی در باندې درود و سلام ویلو لکه ستاسو د والد صاحب ذکر ورسره وشي دومره لوی عبادت او دومره لوی سعادت او دومره د حضور سلام عشق و مینه دا دومره لوی خبره ده او یو خبره راته رایاده شوه زمونږ دا د پنجاب علما په دې باندې اکثر د بحث کوي په یو ځای کې یو عالم لګیا و چې الله تبارک وتعالی ذکر به ختم شي او د حضور سلام ذکر به جاري اسې چې سوچ وکړي
نو دا خبره په دې مزغو باندې برابر نه لګي چې هلکه د خدای پاک ذکر به ختم شي د حضور سلام ذکر به جاري خو په دې کې فلسفه پرته ده په هغې ځان پوهول غواړي او فلسفه دا ده چې قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه بېشکه زه او زما فرښتې په مدني جانان باندې درود و سلام لیږي او مسلمانانو ته وایي چې مسلمانانو تاسو پرې درود لګئ نو ګورئ چې کله د قیامت ورځ شي قیامت قایمیږي د هغې نه مخکې یو وخت به داسې راشي چې یوه فرښته الله تبارک وتعالی به ورته ووایي چې څوک پاتې دي هغه په دې باندې ښه عالم دی وایي ربه کریمه یو زیم او یو ستا ذات دی چې هغه باقي دی ختم ذات نو څوک به پاتې شي د الله ذات به پاتې شي ځکه چې هغې ته خو فنا نشته نو په حضور سلام باندې درود و سلام څوک وایي الله وایي او د الله ذکر څوک کوي فرښتې کوي جنات کوي انسانان کوي سلسله خو ختمه شوه که نه نو د محبوب ذکر جاری دی ځکه چې الله پې درود وایي دا د حضور سلام مبارک د هغې فضایل دي او زما ورونو ولې بني چې په یو حدیث شریف کې راځي الله تبارک وتعالی د حضور سلام سره دومره مینه محبت کوي چې فرمایي چې محبوبه ما ته نوې پیدا کړې نو ما به خپل ربوبیت نو ظاهر کړی تاسو اندازه لګوئ نو کوشش په دې خبره کې وکړئ چې یو سل ځله درود شریف داسې خلک شته چې لکونه ځل درود شریف وایي او بله درته دا م ووایم چې درود شریف په اودس کې هم ویلی شي بې اودس هم ویلی شي او خاص کر د زنانو دپاره دا پیغام دی چې په کوم ایامو کې زنانه موز نه کوي درود شریف به وایي درود شریف ویلی شي دا پیغام په خپلو زنانو ته ورسوئ چې په هر حال کې درود شریف دا جایز او روا او د سعادت خبره ده خبره را نږدې شوې زه د پیر صاحب نه په دواړو لاسو بخښنه غواړم او د ستاسو خپل پروګرام به جاري د پیر صاحب د ملاقات نه به چې کوم دی نو تاسو خپلې جولۍ ډکوئ تاسو ډېر بختور یئ تاسو ته د پیر صاحب قدر و قیمت اندازه زما خیال دی نشته د دې سره ملاقات هم ډېره په مشکله کېږي اکثر که زه چې ته ټلیفون هم ملاومه نو ډېر په مشکله ماته ملویږي او تاسو نن د سعادت والی بختور یې چې پیر صاحب مفت کې تاسو لګئ ملاقات کوئ دا یو لوی عزت دی یو لوی شرف دی الله دې زموږ او ستاسو د دې سره دا محبت د دې سره زموږ محبت د دنیا د لالچ دپاره نه دی د الله د رضا دپاره دی او کوم تعلق چې د الله د رضا دپاره وي نو هغه د جنت د ننوتو لاره ده جنت ته د نزدېکت لاره ده الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو دا ناسته په خپل لوی دربار کې قبول و منظوره کړي دا مجلس دغسې جاري او زه به په مزا غوندې اجازه ته خلم تاسو به پاسۍ کښېنئ نه زه به اجازه ته خلم او صاحب مبارک چې دی هغه به تاسو ته ناست دي هغه هم که د صاحب مبارک حکم وي نو والا ماشاءالله ما ته به اجازه زه خو وایم چې روټۍ به ما سره وخورې بیا به لاړ شي خو به داسې وي